کتاب قرآن عظیم شان کې فرمایي ژباړه وایي په ځمکه کې ویاړلي یا په تکبر یا په کبر سره مه ځئ ته نه ځمکه څیرولی شي او نه هم د غرونو اسکوالي ته رسېدلی شي. جلال ورته ویل ته ښه یې د ملا صاحب نه دې ترجمه هم وکړه موږ خو بس وخت ضایع کوو قرآن هم راته سم نه دی یاد. حمید وویل اوس هم ډېر وخت دی مدرسه کې ځان شامل کړه. جلال وویل اوس لوی شوی یم د ماشومانو سره نشم کېناستلی شرم دی ماشومان به راپورې وخاندي. حمید وویل دا هیڅ شرم نه دی شرم د هغه دنیا ده چې سر به دې ټیټ نیولی وي او چاته به کتلی نه شي. جلال وویل ته هم سمه خبره کوې مګر داسې ده چې جلال خبره نه وه بشپړه کړې چې د کلي د ښځو او ماشومانو د چغو آوازونو په غونډۍ کې انعکاس وکړ. جلال وویل الله دې خیر کړي کلي کې لکه چې څه خبره شوې ده. حمید وویل لکه چې څوک مړ دی. جلال وویل همداسې ښکاري راځه راتېز شه چې کلي ته ځان ورسوو. دواړو کلي ته ځانونه په منډه ورسول. ژړا ختمه شوې وه. د کریم د کور مخې ته ډله کلیوال او ماشومان ولاړ ول. حمید د خپل یوه کلیوال سمې څخه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. سمې سوړ اسویلی ویست. ویې ویل کریم د خپل مرحوم ورور سعید ښځه او ماشومان وهلي دي. حمید ویل کریم په یتیمانو ظلم کوي. جلال وویل هی کومک خو ورسره نه کوي د وهلو یې ورسره څه دي. سعید په عسکرۍ کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی 3 زامن او یوه لور ترې یتیمان پاتې شول اوس یې مشر زوی 10 کالو ته رسېدلی او کریم خو ډېره هڅه وکړه چې د سعید میرمن ځان ته په نکاح کړي خو د سعید میرمنې ویل دا د خپلو ماشومانو سره ژوند تېروي. کله چې کریم پوه شو چې د ورور میراث یې دې ته نه پاتې کېږي نو د سعید میرمن او ماشومان به یې په یوه بانه وهل. خیر کریم او د کلي مشران د کریم حجرې ته ورننوتل. کریم د سعید میرمن ملامتوله چې د دې سره بد چلند کوي. کریم وویل ای خلکو د سعید ماشومان زما ماشومان وهي کله چې زه ماشومانو ته په غوسه شم د سعید میرمن وایي ته په یتیمانو ظلم کوې. سید ګل وویل هی کریمه صبر کوه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی چې ژباړه یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. ملا صاحب د خبرو نمبر په خپله ولکه کې واخیست. ویې ویل سید ګل سمه خبره وکړه صبر ښه څیز دی او د صبر میوه هم خوږه وي خو د دې ترڅنګ موږ باید د یتیمانو سره ښه چلند وکړو حق یې ونه خورو او ظلم هم پرې ونه کړو. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی ژباړه د یتیم مال ته پرته د ښې طریقې څخه مه نږدې کیږئ تر څو پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ عمر ته ورسیږي نو مال یې ور وسپارئ. د ژمنې پابند واوسئ. دا یقیني ده چې د ژمنې په اړه به تاسې وپوښتل شئ. کریم وویل ما خو څه د هغه مال نه دی خوړلی. ملا صاحب وویل پر هغوی رحم کول د هغوی حق دی کله چې پرې رحم ونه شي دا داسې ده لکه حق چې دی یې خوړلی وي. کلیوالو د ملا صاحب خبره تایید کړه. ملا صاحب د خیر دعا وکړه. ټول کلیوال د تګ په نیت راپاڅېدل. کریم د چایو ټینګ ست ورته وکړ خو کلیوالو وویل چې تا ته تاوان نه در اړوو. حمید ډېر مخکې کور ته را رسېدلی و. د پیښې کیسه یې کړې وه. مور یې د سعید د میرمنې صفات بیانول. کریم یې ملامتاوه. سیدګل چې کله کور ته راغی د حمید مور ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره وه. سیدګل ورته وویل چې د ماشومانو په سر یې جنګ کړی و. د خدای بخلي سعید زوی د کریم کشر زوی وهلی و. بیا د کریم میرمن د سعید زوی وهلی و. په همدې د سعید میرمن او د کریم میرمن جنګ سره کړی و. کله چې کریم کور ته راغلی دواړه ښځې یې وهلي دي. د سعید زامن یې هم وهلي و چې تاسو ولې زما زوی وهئ. د حمید مور ورته وویل د کریم د سعید له میرمنې سره څه دي ورېندار یې ده څه میرمن خو یې نه ده. سیدګل وویل کلیوالو هم همدا ویل چې د کریم د سعید د میرمن او ماشومانو سره څه. حمید وویل د سعید مال ته یې چل جوړ کړی دی چې په کومه طریقه یې ترې په خپل نامه کړي. د سیدګل په کور کې د کریم غیبت روان و. سیدګل ترې وخت پورې غلی و. بیا یې وویل غلی شئ د نورو د غیبت نه درته بل څه نه دي یاد. ملا صاحب ویل د یو چا غیبت داسې دی لکه چې د خپل ورور غوښه چې خوري. ټول غلي شول. خیر سبا ماښام سیدګل حمید ته وویل چې زویه ته خو خبرې د غونډۍ اخوا کلي ته کډوال راغلی دي کار مې زیات دی وایم که ته. حمید نورې خبرې ته پرې نه ښود. ورته ویل سمه ده سبا څخه وروسته به در سره ځم. پلار یې حمید ته په غوسه شو چې کس پرېږده چې خپله خبره یې ورې پوره کړي. حمید غلی ناست و. مور یې وویل ځوان دی غلطي ترې وشوه په غوسه کېږه مه ورته. سیدګل وویل دا به د دې څخه هم نور لویېږي. د حمید خور ډوډۍ راوړه. جمال د لاس پینځلو لپاره لومړی پلار بیا حمید او وروسته د حمید مور ته اوبه واچولې. ډوډۍ وخوړل شوه. د لمانځه لپاره د کلي جومات ته لاړل. د لمانځه نه وروسته ټول په خپلو بسترو کې پرېوتل. د سهار لمونځ څخه وروسته جلال حمید پسې راغی. جلال وویل چې لکه چې نن دې غره ته زړه نه کېږي. حمید وویل پلار مې وایي چې له دې وروسته له ما سره کار کوه. جلال وویل ستا پلار خو د ګټو او خټو کار کوي. حمید وویل هو. جلال وویل ښه نو ته یې لومړی معاون شوې ها. حمید په خندا ورته ویل هو نور نو د غره څخه خلاص شوم.
د چای څښلو نه وروسته حمید او سیدګل د کار په لوري روان شول. څه سامان حمید او څه سامان سیدګل په شا کړی و. حمید او پلار یې تر ماښامه کار وکړ او د ماښام لمونځ یې خپل کلي ته راورساوه. په جومات کې د جمعې نه وروسته حمید او جلال یو ځای د کورونو په لوري را روان شول. جلال وویل چې څنګه کار ته تللی وې؟ حمید وویل هو سخت ستړی شوم. جلاله ځان سره مې په لاره سوچ کاوه دا پلار به مې څنګه دا کار کوي؟ جلال وویل یو خو پخواني خلک قوي دي، دویم هغوی ورسره عادت شوي دي. حمید وویل خو موږ خو د پخوانیو خلکو څخه هم زیاته ډوډۍ خورو، د ډوډۍ تباهي مو وکړه. په دې وخت کې د حمید کور راورسېد. جلال ته یې د ډوډۍ کلک سات هم وکړ، خو جلال د تلو ټینګار کاوه او لاړ. خیر حمید د ډېر کار له امله ټوله شپه ویده و. د سهار د لمانځه څخه وروسته تور اسمان او وریځو د خطرناک باران خبرداری ورکاوه. حمید چای ته ناست و چې باران په شدت سره په ځمکه ولګېد. سیدګل وویل چې هغه کډوال به څنګه شوي وي؟ د حمید مور ته یې وویل چې کور کې ترپالونه شته؟ د حمید مور وویل هو. سیدګل وویل ښه ده رایې کړه چې ورې وړو. د حمید مور او دوه خویندو یې ترپالونه راواخیستل. حمید او سیدګل په منډه ترپالونه د کډوالو ځایونو ته ورسول. کډوال د ترپالونو په لیدلو خوشحاله شول او د زړونو څخه یې د الله جل جلاله دربار څخه د سیدګل کورنۍ لپاره دعا وکړله. ترپالونه یې زر زر کلک کړل. ماشومان او ښځې ترې لاندې شولې. د حمید او سیدګل جامې لمدې شوې وې. کلي ته راغلل. کلیوال یې د کډوالو د حال څخه خبر کړل. خلکو تر خپله وسه مرسته ورسره وکړه. کډوال هم زیات خوشحاله ول. د غرمې لمنځونه شوي وو چې سیلابونه ودرېدل. د کډوالو کورونه جوړ شول. حمید د کار په وخت کې د ډیرو کسانو سره بلد شوی و. د سید په نامه یو ځوان چې عمر یې 60 کالو ته رسېده د حمید سره تر نورو زیات ملګری شوی و. د سید په کلي کې جګړه وه. د همدې امله ټول خلکو د حمید د کلي ته نږدې واړول. د سید پلار په حکومت کې سرتیری و. د 3-4 میاشتو وروسته د کډوالو په کلي کې جګړه ختمه شوه. کډوال بیرته خپلو کلو ته ستانه شول. هر وخت به د حمید له کلي نه راتېرېدل. سید به هم کله کله د حمید د لیدلو لپاره دلته راتلو. خیر څو ورځې تېرې شوې. حمید د کور څخه راووت. د دروازې څو قدمه اخیستي و چې د جلال اواز یې واورېد. جلال په زوره نارې وهلې او حمید ته یې ویل چې ودرېږه حمیده. حمید ودرېد. جلال راورسېد. ستړي مشي ورسره وکړه. دواړه یو ځای روان شول. جلال حمید ته وویل چې چیرته روان وې؟ حمید وویل تلم د تره کره مې. جلال وویل خیر خدای؟ حمید وویل هو خیر دی. مور مې ویل ترور دې راوله. جلال وویل سمه ده زه به هم در سره لاړ شم. حمید وویل سمه ده راځه زما د لارې ملګری هسې نشته. جلال وویل زه هم تا پسې راغلم. حمید وویل ولې د نارې وهلې خوشحاله معلومیږي؟ جلال وویل خبروم دې خو لومړی ووایه چې په زیري کې به څه شی راکوې؟ حمید وویل که زیری ښه و نو څه چې ستا خوښ وي هماغه به درکړم. اوس خبره کوه. جلال وویل نه ووایه څه به راکوې؟ حمید په خندا ورته وویل ووهل نور څه هم غواړې؟ جلال غلی شو. د حمید سودا شوه. ویې ویل ووایه څه خبره ده جلاله؟ خو جلال خبره نه کوله. ویلې شرمېږم. حمید پرې رامخکې شو. ویې ویل وهلکه لکه چې ښځه دې کړې ده. جلال سر ښکته کړ او په مسکا یې وویل هو. حمید په غېږ کې ونیو. مبارکي یې ورکړه. ترې ویې پوښتل څوک دې وکړه؟ جلال وویل د ترور لور. حمید وویل څه وخت به واده وي؟ جلال وویل تر اوسه مو لاس نه دی پورته کړی. یوازې یې ویلي راتلونکي جمعې ته راشئ. حمید وویل نن خو یکشنبه ده 5 ورځې پاتې دي لا. جلال وویل هو. حمید وویل څنګه ستا خوښه ده که نه؟ جلال وویل زه خبر هم نه وم جرګه یې پرې کړې. اوس یې کور کې راته وویل چې ښځه مو درله وکړه. حمید وویل هی د پښتنو همداسې ماحول دی. د لور او زوی نه څوک پوښتنه هم نه کوي. جلال د هو په بڼه سر وخوځاوه او په خبرو د حمید تر کوره راورسېدل. حمید کور ته ننوت او جلال حجره کې کېناست. ترور یې ځان تیار کړل او د حمید او جلال سره یو ځای د خپل ورور کور ته راغلل. خیر ورځې تېرېدې. د جمعې په ورځ د جلال لاس پورته شو. ملا نکاح وتړله. ولور وټاکل شو. جلال حیران و چې ولور به څنګه ورکوي. د جلال پلار د کور څاروي خرڅ کړل. قرضونه یې واخیستل. څو ځله د جلال خو سر ته جرګې مور ولېږلې چې ولور دې لږ کم کړي یا به یې د واده نه وروسته ورکړو. خو د جلال خو سر خبره نه منله. د جلال کورنۍ سوال ته کېنوله او جلال واده وکړ. هغه ښځه چې د جلال کورنۍ فکر کاوه دوی ته به خوشحالي راوړي د جلال کورنۍ ته یې د خفګانونو په تیارو کې لاره ورکه کړه. جلال کورنۍ چې به د شپې وخوړله نو د ورځې به یې نه وه او که د ورځې به یې وخوړله د شپې به یې نه وه. د واده 1 میاشت ووته. ناوې د پالنګ څخه راکوزه شوه او د کار په کولو یې پیل وکړ. د جلال د خسر د لاسه د جلال او میرمنې ژوند خراب و. یو ورځ د حمید سره یو ځای ناست او خپلې ستونزې یې بیانولې. حمید ورته وویل چې ستا خسر خو ماله هم د واده نه زړه تور کړ. اوس څه کوې؟ جلال وویل زړه مې دی چې ښار ته په مزدورۍ پسې لاړ شم. حمید ورته وویل له ځوانې ښځې نه دې تښتې؟ جلال وویل
زه خو نه تښتېدم، ښځې مې تښتولو ته اړ کړم. جلال د مور او پلار سره د تګ خبره وکړه. 2 ورځې وروسته د ښار په لوري روان شو. د جلال میرمن په شته خاوند کې کونډه شوه. جلال په ښار کې د یوه خټګر سره کار شروع کړ. خیر د جمعې ورځ به د کلي په جومات کې خطبه وویل شوه. خطیب د لمانځه ګټې بیانولې. په جمع لمونځ کول د غوره مؤمنانو صفت یاد کړ. وی ویل الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی ژباړه او لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته سر ټیټوي تاسې هم له هغوی سره ټیټ شئ. البقره سوره 43 آیات. خطیب په لمانځه کې د خشوع کولو وویل تر ټولو غوره لمونځ هغه دی چې الله جل جلاله ته پکې ډېره توجه وشي. الله جل جلاله فرمایي ژباړه په صبر او لمانځه د الله جل جلاله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی، خو امر منونکو یا عاجزي کوونکو بندګانو ته سخت نه دی. البقره 45 آیات. خطیب وویل ګورئ د ځان ته لمانځه کولو څخه د جمع لمونځ د ځینو روایاتو په بنیاد 25 او د ځینو روایاتو په بنیاد 27 درجې غوره دی. دا دواړه روایات صحیح دي. که لمونځ په ښې طریقې سره وشي 27 درجې فضیلت، او که په لږې کمزورتیا او که په لږې کمزوري طریقې سره او که په لږې کمزوري طریقې سره وشي نو 25 درجې فضیلت لري. وروسته یې د قیام اللیل یا تهجد لمونځ فضیلت بیان کړ. وی ویل ګورئ الله جل جلاله د شپې په آخري حصه کې لومړي اسمان ته راښکته کیږي، اواز کوي زما کوم بنده دی چې له ما یې وغواړي او زه یې ورکړم. که چا ترې وغوښتل ورکوي، او که څوک ویده و ترې پاتې به وي. عالم ورته وویل چې که د سګریټ پرېښودلو لپاره هره لاره وي ته یې عملي کوې؟ هغه راغلی کس ورته ویل چې هو ولې نه. عالم ورته ویل هر کله چې دې یو دانه سګریټ څکاوه سم دې لاس اودس کوه او 2 رکعته نفل کوه. سړي ومنله او په اوله ورځ یې 10 دانې سګریټ وڅکل، 10 ځله یې اودس وکړ او 20 رکعته لمونځ یې وکړ. سړي وویل هره ورځ 20 رکعته لمونځ څوک کوي؟ سبا ته یو دانه سګریټ پرېښود، 9 دانې وڅکل، 18 رکعته لمونځ یې وکړ. همداسې په ورو ورو کمیدو، اخر یې پرېښودل. جلال وویل زیاته مننه حمیده، ښه ده چې ستا په شان ملګری لرم او هېڅ بد کار ته مې نه پرېږدي. حمید وویل ګوره جلاله امر بالمعروف او نهي عن المنکر په هر چا لازم دی، ځکه الله جل جلاله په سورت توبه کې د منافق صفت داسې بیانوي، وایي منافقان هغه کسان دي چې د نیکیو څخه خلک منع کوي او په بدیو امر کوي. د مؤمنانو صفت داسې بیانوي چې په نیکیو امر کوي او د بدیو څخه خلک منع کوي. جلال او حمید تر ډیره سره خبرې کولې، ښاري خدمتونه یادول، په ښار کې د موټرو د ګرځېدو کیسې سره کولې. ویلې کله چې مې ولید ایران ورته لاړم، وسپینه وه او په ځمکه روانه وه. حمید هم تعجب وکړ. اخر دواړو خدای پاماني سره واخیستله. حمید ورته ویل چې هلکه ګوره سګریټ پرېږده. جلال سر د ښه په بڼه وخوځاوه او ویې ویل بېغمه اوسه، دا چې تا راته وویل همدا اوس سګریټ څکول پرېږدم. حمید وویل زما لپاره نه، د الله جل جلاله لپاره یې پرېږده چې نیکه بدله یې درکړي. جلال وویل الله جل جلاله دې موږ وبخي، د خولې نه مو هر څه راوځي، موږ به نورې څومره بدې او شرکې خبرې کړې وي، خدای مې دې وبخي. حمید ورته وویل د همدې خاطره خو محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي استغفار زیات وایاست. یو د استغفار په ویلو سره الله جل جلاله انسان ته رزق ورکوي، او بل محمد صلی الله علیه وسلم وایي په آخر زمانه کې به انسان سهار مومن ماښام کافر وي، ماښام به مومن وي سهار به کافر وي. جلال ویل هماغه زمانه ده، خو سته وخت کې به څه حالت وي؟ حمید ویل الله جل جلاله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان وکړي او د شهادت مرګ را په نصیب کړي. جلال ویل آمین.
حمید او جلال ترمنځ خبرې روانې وې. کله چې حمید دا خبره وکړه چې خدای تعالی د شهادت مرګ را په نصیب کړي، نو په دې وخت کې جلال ورته ویل چې آمین، او له هغه وروسته دواړه د خپلو کورونو په لوري لاړل. د غرمې ډوډۍ څخه وروسته حمید د جومات لاره ونیوله چې له شا نه چا ورپسې غږ وکړ، ورته ویل چې ودرېږه حمیده. حمید شاته مخ واړو، جلال و، دواړه روغبړ سره وکړه او یو ځای د جومات په لوري روان شول. د جمعې وروسته جلال حمید ته وویل چې راځه غونډۍ ته به لاړ شو، بیخي د غونډۍ شکل راڅخه هېر شوی دی. حمید ومنله. د جومات څخه یوه لاره سیده غونډۍ ته تللې وه. دواړو همدغه لاره ونیوله او روان شول. د مني موسم خپلې نښې ښکاره کړې وې، د بوټو پاڼې په زیړېدو وې، د بوټو نه رالوېدلو پاڼو لارې ته زیړ رنګ ورکړی و. حمید او جلال د لږ مزل کولو نه وروسته غونډۍ ته ورسېدل او په خپلو کې سره خبرې کولې. په خبرو کې جلال حمید ته وویل چې ښار داسې ښکلا نه لري، یوازې جګې ودانۍ دي چې پورته ورکتلو لپاره به یې د سر څخه د دې لپاره خولۍ هم لرې کوي چې د سر څخه دې ونه لویږي، او هغه د دې ځای په شان شنه بوټي او شنې دښتې نه لري. حمید وویل جلاله لکه چې په ښار کې دې زړه زیات پتنګ شوی که څه؟ جلال وویل نه، اوس به یې زه تا ته وښایم چې ما به هلته زړه په څه خوشحاله کولو. د ښي طرف جیب ته یې لاس کړ، یو څه یې ترې راویستل. حمید چې کله ولیدل ورته ویې ویل چې ای دا څه کوې؟ تا او دا څیز تا خو لوفران دې ځان سره ګرځوي. جلال وویل هر څه ته په بد نظر مه ګوره، موسیقي خو یوازې د روح غذا ده، اوس د موسیقي اورېدل څه دي؟ حمید ورته ویل ته د دې څخه خبر یې؟ دا څومره لویه ګناه لري. جلال ورته ویل نه څومره ګناه لري ته راته ووایه. له حمید سره هیڅ ځواب نه و چې څه ووایي. ناڅاپه یو غټ اواز د څپو په شان په غونډۍ کې انعکاس وکړ. یو چا په حمید او جلال سلام وکړ. جلال حمید ته په غوږ کې وویل چې لکه چې ملا صاحب ته د 2 پیسو شو. حمید ورته ویل ښه نو اوس به تا ملا صاحب دلته پوه کړي. دواړه په خپلو ځایونو ودرېدل او سلام ته یې ځواب ورکړ. ملا صاحب ورته ویل ځوانانو په څه مو سره لانجه وه؟ حمید وویل ملا صاحب جلال موسیقي اوري، وایي موسیقي اورېدل خو کوم تاوان نه لري. ملا صاحب مړۍ تازه کړه. جلال سر ښکته اچولی و. ملا صاحب وویل جلاله تا او حمید ما ته د خپلو اولادونو څخه زیات ګران یاست، ځکه تا او حمید زیات نیک هلکان یاست. ته وایې په موسیقي اورېدو کې څه ګناه نشته. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې موسیقي واورېده او خوند یې ترې واخیست د قیامت په ورځ به یې غوږونو کې ویلې شوي سکې اچول کېږي. وګوره دا څومره سخته سزا ده. بل روایت کې راځي یو صحابي او عمر رضی الله عنه چیرې روان ول. دغه وخت د موسیقي اواز راغی. عمر رضی الله تعالی عنه په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودې د دې لپاره چې د موسیقي اواز وانه اوري. او هغه بل صحابي چې ورسره روان و هغه ته یې وویل چې یو ځل زه او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای روان وو. دغه وخت د موسیقي اواز راغی. نبی علیه السلام په غوږونو کې ګوتې کېښودې. او د سیرت په کتابونو کې راځي کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مکې ته راغی نو ښځو ورته وویل چې موږ نظر منلی چې کله ته راغلي موږ به ستا مخې ته چمبې وهو، یعنې دریابونه به وایو چې هغه د موسیقي یو ډول اله ده. نبی علیه السلام ورته وویل چې تاسو خپل نظر پوره کړئ. ښځو چمبې ووهلې. چې دغه وخت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی، ښځو چمبې وهل پرېښودل او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ویرې وتښتېدلې. محمد صلی الله علیه وسلم وویل چې چیرې چې عمر وي دغه ځایه شیطان تښتي، یعنی مطلب دا چې موسیقي د شیطان کار دی. وایي شیطان الله جل جلاله ته وویل چې مسلمانانو ته خو دې اذان ورکړ، ما ته هم اذان راکړه. الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ستا اذان موسیقي ده. وګوره موسیقي څومره بد کار دی او ډیر زیات زیانونه هم لري. لومړی دا چې زړه کې نفاق اچوي، دویم د انسان شهوت زیاتوي، دریم انسان بې غیرته کوي، څلورم انسان د الله جل جلاله د ذکر څخه غافله کوي، پنځم د الهي شکر ضد دی، شپږم د زنا لپاره تعویض دی، د دنیا او آخرت د عذاب لامل ګرځي. په دې وخت کې ملا صاحب چوپ شو. نور د ملا صاحب څخه هیر شول. حمید د لیک ځړ نه وروسته ورته ویل چې او ملا صاحب نه هم دا چې د انسان د زړه څخه د الله جل جلاله ویره لرې کوي، او لسم ملایکې شړي او د انسان سره شیطان ملګری کوي. حمید هم غلی شو. تر لیک وخته پورې ټول غلي وو. جلال چوپتیا ماته کړه. ویې ویل ملا صاحب زه څه خبر وم چې دا دومره ناوړه عمل دی. په ښار کې ټولو خلکو اورېده، ویلې دا د روح غذا ده. ملا صاحب وویل څوک چې موسیقي اوري اعصاب یې د خپلې ولکې څخه وځي، داسې حالت ته رسیږي لکه نشه چې یې کړې وي. جلال د حمید او ملا صاحب په مخ کې ژمنه وکړه چې نور به دا کارونه نه کوي. ملا صاحب ترې په خپله مخه لاړ او جلال او حمید تر مازدیګره پورې په غونډۍ کې ناست ول. د مازدیګر اذانونو نه وروسته دواړه د کلي جومات په لورې راغلل. خیر وختونه تېرېدل، شپې ورځې میاشتې کلونه تیر شول. حمید 22 کلن شو.
عسکر راغلل او امید یې د ځان سره عسکري ته بوت. امید په عسکري کې شامل شو. امید د ډیر جرأت او تکړهوالي له وجې په پوځ کې نوم پیدا کړ. په لږ وخت کې ډیر هغه مجرمان د قانون منګولو ته وسپارل چې حکومت په نیولو کې پاتې راغلی و. د پاچا په امر یې رتبه جګه شوه او د 10 کسانو قومندان ورټاکل شو. بله ورځ د یوې دوسیې د څېړلو لپاره د ښار ښوونځي ته لاړ. امید د عسکرو سره یو ځای په ټولګیو ګرځېده. یو ټولګي مخې ته تېرېده چې د ښوونکي د غږ په اورېدو سره حق پک ودرېد. دروازه یې ور ټک ټک کړه. د ننه څخه اواز راغی، مهرباني وکړئ راځئ. امید چې کله ټولګي ته داخل شو، عبدالله یې ولید. عبدالله چې کله په امید سترګې ولګېدې ډېر ښکلی ورته ښکاره شو. ښکلې دریشي، پوځي خولۍ، وسله هم ورسره وه او شاته یې ماسکر ول. یو بل ته یې غېږه ورکړه. عبدالله زیات خوشحاله و چې امید یې ولید. خو له عبدالله نه به امید ډېر خوشحاله و ځکه څو میاشتې کېدلې خپل خپلوان یې نه و لیدلي. امید عسکر رخصت کړل او د شپې لپاره د عبدالله سره لاړ. کله چې خور خپل ورور ولید په بیړه راغله، ستړي مشي ورسره وکړه. د عبدالله پلار او ټوله کورنۍ زیاته خوشحاله و ورته. امید شپه د خپل کاکا په کور کې تېره کړه او په نظامي دریشي کې بیرته خپل مرکز ته لاړ. ورځې تېرېدې، کله به امید د خپل کاکا کره ورتله او کله به بیا عبدالله د امید خواته راتله. څو میاشتې تېرې شوې. قومندان امید او څو عسکر د یو ډول عملیاتو لپاره ولېږل شول. نیم ساعت وروسته یو عسکر د قومندان خونې ته په وارخطایي راننوت. سلام یې ورکړ. هغه لا تیارسي نه ودرېدلی چې قومندان وپوښتل ولې خیر خو ده څنګه وارخطا راغلی؟ عسکر وویل قومندان صاحب د امید د کاکا زوی راغلی و، امید یې لټولو، ډېر زیات وارخطا و. کله چې ما پوښتنه ترې وکړه چې خیرت خدای، نو راته ویل چې د امید پلار مړ دی. راغلی یم چې امید ته خبر ورکړم. قومندان حق پک ودرېد. د ځان سره یې وویل چې انا لله و انا الیه راجعون. عسکر ورته ویل اوس هماغه بهر تاسو ته په تمه دی. قومندان او عسکر د باندې ووتل. عبدالله وارخطا په دهلیز کې انتظار کاوه. د قومندان په لیدلو یې د قومندان سره ستړي مشه وکړه. قومندان وویل چې حمید ډېر پیاوړی او خوش اخلاقه ځوان دی. د پلار په مرګ زیات خواشینی شوم. الله جل جلاله دې امید ته او د هغه کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. عبدالله امین وویل. بیا یې قومندان ته ویل چې تاسو امید راوغواړئ او کلي ته یې راولېږئ. زه به همدا اوس کلي ته روان شم. که امید ته صبر کوم ناوخته کیږي. قومندان ډاډ ورکړ. عبدالله د کلي په لور روان شو. قومندان یو عسکر ته ورغږ کړ، ورته ویل چې امید پسې لاړ شه. ورته ووایه چې قومندان صاحب په بیړه وخته یې. بیړه وکړه. عسکر هم لاړ. کابل 10 دقیقې وروسته امید راورسېد. د امید د رارسېدو د مخه ټول عسکر خبر شوي وو. قومندان وویل چې مرګ او ژوند د الله جل جلاله له طرفه وي. الله تعالی دې تا ته صبر درکړي. صبر غوره څیز دی. الله تعالی فرمایي ژباړه پرته له هغو خلکو څخه چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي، ته هم صبر وکړه، الله جل جلاله به یې ښه بدله درکړي. امید پایرانی وویل ولې قومندان صاحب څه شوي دي؟ قومندان وویل خبره نه اوږدوم، ناوخته کیږي. الله جل جلاله دې ستا پلار وبخي. د دې فاني نړۍ څخه یې رحلت کړی دی. د امید په مخ اوښکې راغللې. ویې ویل زما پلار خو هېڅ ناروغه نه و، نو بیا په څه مړ شو؟ قومندان وویل ځنګل ته د لرګو راوړلو لپاره تللی و، ځناورو خوړلی. امید په مخ اوښکې داسې روانې شوې لکه د اوړي باران. په ژړغونې اواز یې وویل تاسو ته دا خبر چا راوړ؟ قومندان وویل ستاسو د کاکا زوی عبدالله. امید وویل هغه څه شو؟ قومندان وویل هغه لاړ کلي ته، ما ته ویل چې امید راولېږه، راځه ستا هر څه موږ راخیستي دي. قومندان، امید او 4 عسکر په وسلو یې ځانونه سنبال کړ. په موټر کې کېناستل او موټر د کلي په لوري په چټکۍ روان شو. د سیدګل جسد د امید د ورتګ وروسته د ماښام په وخت کې د خاورو لاندې شو. په فاتحه کې ټولو خلکو د ښو خویونو یادونه کوله. ملا صاحب د ماخستن ډوډۍ نه وروسته یو لنډ بیان وکړ. مرګ حق وباله او ویل سیدګل ته الله جل جلاله د شهیدتوب مقام نصیب کړ. د شهیدانو ډېرې لوړې مرتبې دي. خیر شپه تېره شوه. په د سهار کې قومندان بیرته خپل مرکز ته راستون شو. امید څو ورځې فاتحه اخیسته. له یوې اونۍ نه وروسته د امید کاکا امید او عبدالله ته وویل چې زه به تر یو وخت پورې دلته اوسم، فاتحه به هم واخلم او کور به هم لږ ډک وي. تاسو خپلو دندو ته لاړ شئ. د امید خو زړه نه کېده، خو د کاکا په ټینګار د دندې په لور روان شو. د تګ په وخت کې مور په غېږ کې ونیوله. ټولو ښه ډېر سره وژړل. اخر امید او عبدالله د ښار په لوري را روان شول. امید ته په مرکز کې ټولو عسکرو فاتحه وکړه او خپله غمازي ورسره ښکاره کړه. د امید تر ډېره وخته پورې حالت خراب و. دندې ته یې زړه نه کېده. 1 دقیقه به د 1 ساعت په شان پرې تېرېده. خپلې مور او کشر ورور ته یې زیاته اندېښنه وه چې هغوی به څنګه وي. کله کله به یې ځان ته ډاډ ورکول، ویل به یې چې کاکا ورسره دی. خیر څو میاشتې تېرې شوې. د ژمي موسم او د شنبې ورځ وه. شاوخوا سیمو باندې سپینه واوره پرته وه. د سهار وخت و. نری نری باد لګېده. قومندان امید او عسکر د سهار چای څښلو ته ناست ول
او د چای له څښلو نه یې خوند اخیست. د دسترخوان په کوز سر کې یو عسکر خبرې ته خوله جوړه کړه. ویې ویل قومندان صاحب هغه په ځنګل کې چې څو کسان وژلي وو دغه کس نیول څنګه شو؟ ټولو قومندان ته وکتل. قومندان د چایو غړپ وکړ. ویې ویل نه تر اوسه پورې معلومات نه دي شوي. بیا یې حمید ته وکتل. ویې ویل امیره د دې څېړنې لپاره ما په تا باور وکړ. دا خبره وڅېړه او مجرم ونیسه. حمید د ښه په بڼه سر وخوځاوه. د چای څښلو نه وروسته حمید د هغه کس په اړه معلومات پیل کړل. څو هغو کورونو ته ورغی چې داسې قتلونه پکې شوي ول. یوه میاشت تېره شوه. حمید کس پیدا کړی و، یوازې د نیولو لپاره یې انتظار کاوه. دغه کس د نیولو وخت هم راورسېد، خو حمید د قومندان سره مصروف و. قومندان ورخطا ښکارېده، د مرکز په جوړولو لګیا و. د مرکز امنیت یې خوندي کړ. د حمید سره یو ځای د وسلو ډیپو ته لاړ. ډیپو یې د نظره تیر کړ. حمید ورته ویل چې قومندان صاحب یوازې هیات راځي، ته دومره ورته وارخطا یې، دا چې وزیر راتلی تا به څه کول؟ قومندان وخندل. ویې ویل که هیات ته پاتې راغلو نو وزیر ته به خامخا پاتې راځو. حمید ویل قومندان صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د هغه قاتل د نیولو لپاره لاړ شم چې په ځنګل کې څو ځله خلک وژلي دي. قومندان ویل تا ته دلته ډېره اړتیا ده، څو عسکر ورولېږه هغه به یې ونیسي، خو تاکید پرې وکړه چې ترې بچ نشي. که هغه ونیسو حیاتان به زموږ کارونه ډېر ښه وارزوي. حمید د خپل تګ لپاره ډېر ټینګار وکړ، خو قومندان ونه منله. حمید څو پیاوړو عسکرو ته د څه هدایت کولو نه وروسته د هغه قاتل د نیولو امر وکړ. عسکرو سلام وکړ او د مرکز څخه د هدف په لوري وخوځېدل. کابو نیم ساعت وروسته د سړک څخه دوړې پورته شوې او څو نظامي موټرې راښکاره شوې. یو عسکر قومندان ته خبر ورکړ. قومندان حمید او عسکر تیار سوي د مرکز په منځ کې ودرېدل. دروازه خلاصه شوه، موټرې مرکز ته داخلي شوې. د لومړي موټر څخه 3 د تنې لوی کسان چې ګیرې یې خریلې وې او مخونه یې سپین ښکارېدل راښکته شول. د نورو موټرو نه هم عسکر راښکته شول. حیاتان تر 1 ساعت پورې مرکز کې وګرځېدل. وروسته د قومندان کوټې ته راغلل. د قومندان زیاته ستاینه یې وکړه. د مرکز ټول شیان په سم ځای پراته وو. دوی خبرې کولې او چای څښه. دروازه ټک ټک شوه. قومندان د راتلو اجازه ورکړه. عسکر راننوت، سلام یې وکړ. ویې ویل حمیده مجرم نیول شوی، ستاسو هدایت ته په تمه یو. حمید ویل سمه ده زه درځم. حمید اجازه وغوښته او د قومندان د خونې څخه ووت. یو هیات وویل چې مجرم مو په کوم جرم نیولی؟ قومندان ویل د دې مجرم په اړه د قومندانۍ څخه موږ ته امر راغلی و. د قومندان خبره بل هیات په واک کې واخیسته. ویې ویل دا خو هغه مجرم نه دی چې په ځنګل کې به خلک داسې وژل لکه ځناور چې وژلي وي. قومندان ویل دا هماغه مجرم دی. یو بل هیات چې د نورو هیاتانو مشر و ویې ویل چې دا مجرم حمید نیولی؟ قومندان ویل هو حمید نیولی. دا راغلي هیات کسانو په خپلو منځو کې یو بل ته سره وکتل. د ټولو په څېرو کې یو ډول مسکا خوره شوه. قومندان ویل خیرت خدای د دغه پلاوي یا هیات مشر وویل وروسته به پخپله پوه شئ. قومندان نور نو د حمید د زړورتیا صفتونه شروع کړل. هلته حمید محیب ته چې د مجرم څخه به اظهارات اخیستل غوږ کې ورته څه هدایت وکړ. محیب د سمه د بڼه سر وخوځاوه. محیب مجرم په نیم ساعت کې دې ته تیار کړل چې هر څه ووایي. وروسته یې قومندان پسې یو کس ورولېږه. قومندان او هیاتان راغلل. قومندان د مجرم خواته ودرېد. هیاتانو د لږ لرې ځای نه ننداره کوله. حمید بیا لږ ور وړاندې شو. محیب د مجرم څخه پوښتنې شروع کړې. مجرم هم داسې لګیا و ته به وایي چې نشه یې کړې وي. محیب دغو ټولو کسانو په اړه ترې پوښتنې کولې چې په ځنګل کې وژل شوي وو. مجرم هم ټول تورونه ومنل. مجرم خبرې کولې او هغه کسانو نومونه یې یادول چې ده وژلي وو. کله چې وویل چې د سیدګل په نامه یو کس چې د غونډۍ کلي اوسېدونکی او د صدیق ورور دی هغه هم ما دغه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره وژلی. قومندان حق پک شو. غوښتل یې حمید ته وګوري خو د کتلو مخکې ډز شو. قومندان سترګې پټې کړې. په مخ یې د وینو لګېدل حس کړل. خپلې دریشي ته یې وکتل، په وینو سره وه. هیات یا دغه پلاوي حیران یو بل ته کتل او قومندان بیا مجرم ته کتل. په مخ یې د تندي څخه روانو وینو لیکه جوړه کړې وه. د بل ډز سره قومندان بیا سترګې پټې کړې. وروسته یې مجرم ته وکتل. د هغه سپینې جامې په سور کفن بدلې شوې وې. درې عسکر راغلل او د حمید په لاس کې توپانچه یې ترې واخیستله. حمید یې له هغه ځای څخه یو بل ځای ته بوت. قومندان او هیاتانو یو بل ته حیران کتل. یو عسکر مجرم ولید. په ستړي ساه یې وویل مړ دی. هیاتانو لومړی مجرم ته وکتل. مجرم په وینو سور په چوکۍ کې ناست و. بیا یې قومندان ته په پوښتونکي نظر وکتل. قومندان په سترګو کې د هغوی د پوهولو ژمنه وکړه او د هیاتانو سره یو ځای خپلې خونې ته لاړ. هیاتانو ته یې د حمید د پلار کیسه وکړه. ویې ویل دا یې د پلار قاتل و. قومندان محیب راوغوښت. ورته ویې ویل آیا حمید پوهېده چې دا یې د پلار قاتل دی؟ محیب وویل قومندان صاحب نور نه یم خبر، خو ما ته یې وویل چې د دې مجرم څخه د ټولو هغو کسانو په اړه معلومات واخله چې ده وژلي دي. هغه داسې ښکارېدل لکه څه کار چې کوي.
مشر حیات وویل چې سخت خفه شوم. د وزارت څخه امید ته د ښه کار کولو په سر د وزیر صاحب لخوا ډالۍ رالېږل شوې وه، خو هغه داسې کار وکړ چې سزا به یې د 10 کالو بند څخه کمه نه وي. د قومندان په مخ اوښکې راغلي. ویې ویل حمید ماته د خپل ورور څخه کم نه و، هغه ډېر اخلاقي انسان دی. حیات وویل زه هم پرې خفه یم، خو قانون د ټولو لپاره یو شان وي. له حمید څخه اظهارات واخیستل شول او دوسیه یې څارنوالۍ ته ولېږل شوه. څو ورځې وروسته یې محاکمه ترسره شوه. د قومندان او صدیق د ډیرو هڅو سره محاکمې امید ته د 10 کاله بند سزا واوروله. د امید مور د امید په بندي کېدو زیات وژړل، خو دې ته خوشحاله وه چې د خاوند وینه یې بې ځایه توی نه شوه. امید څو کاله په زندان کې تیر کړل. هر وخت به یې مور، کشر ورور جمال، خویندې، د کاکا زامنې، کاکاګانې او د تره ښځه د ده لیدو ته ورتلل. د امید سره د سلیمان په نامه یو بل زنداني ملګری شوی و. تل به دواړو د کیسو په کولو او د تیرو خاطراتو په راژوندي کولو وخت تېراوه. یو ورځ امید د سلیمان څخه وپوښتل ته ولې بندي شوی یې؟ سلیمان په غمجن آواز ورته ویل چې د خپل پلار قاتل په تور. امید ورته ویل ښه نو ولې د خپل پلار وواژه؟ سلیمان وویل هغه ډېر ظالم انسان و، 2 ښځې یې وې، زما مور مشره وه، یوازې زه وم، نور ورونه مې نه وو، 5 خویندې مې درلودې. پلار مې په دې خاطر بله ښځه کړې وه چې زما ورونه نه کېږي. کشره ښځه یې پرې ډېره ګرانه وه. زما مور به یې وهله، زموږ سره به یې بد چلند کاوه، تل به یې وهلو. زه چې کله رالوی شوم ما یې هم حق ورکړ. بیا یې امید ته وویل ته ولې بندي شوی یې؟ حمید په غمجن آواز وویل د خپل ګران پلار غچ مې واخیست ځکه بندي شوم. سلیمان وویل ته عسکر څنګه ونیولې؟ حمید وویل زه په خپله عسکر وم، د هغه د نیولو لپاره زه انتخاب شوی وم. د څېړنو په وخت کې پوه شوم چې دا زما د پلار قاتل هم دی. د هغه د نیول کېدو په وخت کې د وزارت څخه حیاتان راغلي ول. د دغه مجرم د نیول کېدو په بدل کې د وزیر صاحب لخوا ستاینلیک او ډالۍ هم ماته رالېږل شوي وي، خو زه خبر هم نه وم. حیاتانو غوښتل د مجرم د اظهاراتو وروسته ماته دغه انعام راکړي، خو ما د حیاتانو په مخ کې هغه په داسې وخت وواژه چې زما د پلار په وژلو یې افتخار کاوه. سلیمان ویل ستا د پلار قاتل څوک و؟ حمید ویل زنګلي ځناور.